अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। محترم اوریدونکو څنګه یې؟ الله م ښاد اباد خوشحاله روح جوړ د صحت په جامو کې لره. ستاسو د وړاندې یو پیره بیا مخاطب یم او ما تاسو ته نن ډېر بهترین عمل راوړی دی او داسې عمل دی چې بس د هغې کول او ستاسو کار کېدل، ځکه چې دا عمل د صحابه کرام رضی الله تعالی عنه نه ثابت دی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنه چې یو کار هم کړی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به اورېدلي، او همدا حدیث کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه نقل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه یو قسم الفاظ هغه وتي نو هغې د قیامت ثواب به راشي، لیکن هغه الفاظ او هغه عمل به دروغ ونه خیږي. نو دې وجې نه ما دا اراده وکړه چې دغه حدیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو له وړاندې کېدم او تاسو هم د هغې نه فایده مند شئ. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک هم د ماښام نفس یعنې د شپې سورة الواقعې تلاوت کوي نو چرې هم هغه ته فقر و فاقه لوږه هغه نه نږدې کېږي. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به خپلو لوڼو ته د دې ترغیب ورکوو، هغوی ته به حکم کوو چې تاسو دا وایي. کله چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بیمار شو، د مرګ وخت راغی او امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه هغه ورله راغی او ورته ویې چې زه ستاسو ته ستا نارینه اولاد نشته، ټولې لوڼه دي زه ستا څه قسمه مدد وکړم، د هغې دپاره څه وظیفه وغیره مقرر کړم. هغه ورته ویې چې ما ته هېڅ د دې ضرورت نشته، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې څوک هم سورة الواقعه د ماښام نه پس وایي نو هغه ته به لوږه تنده هغه نه رانږدې کېږي. نو زما لوڼو په هغې باندې الحمدلله عمل کوي او هغه د هغوی لپاره کافي ده. نو دا ډېر بهترین عمل دی، په دې سره به انسان نه هغه لوږه هغه تنده یعنې هغه غریبي هغه به ځي او انسان به الله رب العزت د دې عمل په ذریعې سره هغه مالداره کوي. بهترین ټیم د دې ماښام او ماسخوتن په منځ کې سورة الواقعه ویل دي، او که چېرې دغه ټیم چا ونه وي نو د شپې هر ټیم چې ویلی نو الله رب العزت به دې چې کوم برکات دي هغه دې ته ورکوي او د لوږې تندې نه د غریبۍ نه به یې لرې ساتي. اوس که یو کس دی هغوی ما قرآن نه دی ویلی، سورة الواقعه نشم ویلی، انپړی یم، نو هغه دپاره یو بل مختصر عمل دی، هغه دې کوي نو الله رب العزت په هغه د هغې په ذریعې سره مالداره کوي. هغه عمل څه دی؟ هغه دا دی چې دی کله هم کور ته ننوځي سلام دې واچوي او بیا یو پیره درود شریف ووایي او یو پیره د سورة اخلاص ووایي، نو الله رب العزت په دې په ذریعې سره د دغه عمل قبول کړي او د دې په ذریعې سره به د ده هغه غریبي ختمه کړي او دی به مالدار شي. ځکه یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او خپل د غریبۍ فریاد یې وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا عمل وښودو چې کله هم کور ته ننوځې په کور والو سلام اچوه، کو په کور کې څوک نه وي هسې سلام اچوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې یو پیره بیا په ما باندې درود شریف او سورة اخلاص وایه نو الله رب العزت به په دې سره تا مالدار کړي. نو دا بهترین عمل دی او په دې باندې عمل وکړئ، الله رب العزت به ستاسو دغه د روزي چې کوم تنګي ده
د رزق چې کومه تنګي ده هغه به لرې کړي او الله رب العزت به زموږ غریبي ختم کړي او الله رب العزت به زموږ کې د مال هغه فراخوالی او د مال هغه برکت هغه راولي.